پکار دي نو په هغه نیت باندې به دی اورېدل نه کول، په دې نیت باندې به نه اورېدل چې مونږ دا واورو، په دې مونږ عمل وکړو، ایمان پرې راوړو، بس صرف په دې نیت به اورېدل چې دا خو مونږ د پیغمبر محفل کې ناست یو چې دی دا نه وایي چې یاره دا خو زمونږ ملګري نه دي. نو الله فرمایي د دی سوچ دا دی چې مونږ الله سره دوکه کوو، د الله پیغمبر سره دوکه کوو، مؤمنانو سره دوکه کوو، او مونږ دا خبره کوو چې مونږ ایمان راوړی دی او دی په مونږ دوکه کېږي، دی ته پته نشته. نو الله فرمایي دا دوکه دی د ځان سره کوي، یخادعون الله، دوکه کوي د الله سره او د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی. الله وایي وما یخدعون الا انفسهم، دی دوکه نشي کولی مګر د خپل ځان سره دوکه کوي. ځکه د دې دوکې د دې رواني او د دې شیطانه او د دې فساد سزا به دی ته میلاوي، وبال خو په دی باندې دی. که دی پیغمبر سره دوکه کوي، مؤمنانو سره دوکه کوي، ایمان شته نه او دی دعوې کوي چې مونږ ایمان راوړی دی، الله فرمایي وبال په دی باندې دی، خو دی ته پته نشته، د دې هغه انجام ورته نه دی معلوم، د دې عاقبت ورته نه دی معلوم چې دا مونږ څه کوو، د پیغمبر سره دوکه کوو، مؤمنانو سره دوکه کوو، زړه کې ایمان نشته، صرف په خوله باندې مونږ دا خبره کوو چې مونږ ایمان راوړی دی، او نو د دې نقصان ورته معلوم نه دی. الله وایي که د دې نقصان ورته معلوم شو نو بیا به داسې نه کوي. فی قلوبهم مرض، د دوی په زړونو کې مرض دی، د شک، د کفر، د منافقت او د نفاق او د کذب چې د پیغمبر تکذیب کوي. فزادهم الله مرضا، الله ورله دا مرض نورم سیوا چې الله ورله دا مرض د کفر او د منافقت سیوا کړي، نو بیا خو دی مجبور شو، بیا خو چې دی له الله سزا ورکوي نو دا خو بیا خانه د ظلم دی. نو د دې مطلب دا دی چې د دی دا مرض الله ځکه د کفر سیوا کړي چې دی کې طلب د هدایت نشته، دی د پیغمبر محفل ته په دې نیت نه راځي چې مونږ ته هدایت میلاو شي، د الله قرآن باندې عمل نه کوي، د الله د قرآن نه اک پیدا و نه وسته کومه پیدا چې نتیجه عام مؤمنانو صحابه کرام واغست. نو د دې وجه نه الله ورله دا بیماری د منافقت نورم سیوا کړه، ځکه چې د الله عذاب ته دی جوړ شي، اخرت کې الله تعالی ورله بیا عذاب ورکړي. الله دې مونږ تاسو د منافقت نه بچ. منافقت دې ته ویلی شي چې یو سړی دوه مخې، یو پله یو څه وایي بل پله بل څه وایي. دکه بینمه سپاره کې بیا الله فرمایي لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه د دې ډلې ملګري دي نه د دې ډلې ملګري دي، میس کې پیغمبر ته وی آمنا مونږ ایمان راوړل، او کافرانو ته وی ان معکم مونږ غوستاسو ملګري، دا هم مؤمنانو سره مستهزئون، ټوکې کوو، خندا ورسره کوو. او بل ځای قرآن کې را روان دي، دی به دا خبره کوله چې زمونږ په دې ټوکو په دې مسخرو الله مونږ له سزا ولې نه راکوي. ولې الله ته چې دا پته لګي چې دا پیغمبر وایي چې زما خدای په دې پوهېږي، نو بیا دې مونږ له دې سزا راکړي که چې مونږ راځو پیغمبر سره دا ټوکې مسخرې کوو، ناست یو دروغ وو، بیا مونږ ته سزا نه میلاوېږي. هلته بیا الله د هغې جواب کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم ان الذین بشکها کسان کفروا چې هغوی کافران دي، دا دویمه فرقه ده، مغضوبین دي چې الله په هغوی باندې عذاب کړی دی، هغه ډله ده. غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغه کسانو چې په هغوی عذاب شوی دی، نو هغه دا خلک دی. الله د دې خلکو د ملګرتیا نه، د دې خلکو د لارې نه، د دې خلکو د محفل او د مجلس نه او د دې د ډلې پرې نه الله مونږ بچ کړي. نو دې ځای کې دا سوال دی چې دا هغه خلک دي، دا کوم خلک دي چې دی کفر کړی دی، کفرو چې دی انکار کړی دی، کفر کړی دی په دې کتاب باندې، په دې قرآن باندې، د پیغمبرای باندې کفر کړی، انکار کړی، هغې نه هغه نه مني. سواء الله فرمایي برابر خبره ده علیهم په دی باندې، انذرتهم که ته ویرې دی لره د الله د عذاب نه ویری، ام لم تنذرهم یا ته نه یریدی لره، آینده زمانه ده که ته یریدی دی ته بیانونه کې، وعظونه، نصیحتونه، تقریرونه ورته کې، ان الله وی او که نه کې ورته. لا یؤمنون الله فرمایي دی ایمان نه راوړي،
یو معنی دا راتلون کې زمانی دا بل معنی مبصرین کړي دا انذرتهم کتا يرولی دی لرا او کتا نی يرولی کتا دی يرولی کني يرولی دی ایمان نراړي ځکه چې دی ستا تصدیق نه کوي ختم الله الله فرمای مهر لګولې الله تعالی علی قلوبهم فزړونو د دی باندې وعلى سمعهم او بغوون دای باندې على قلوبهم فزړونو د دای باندې نو دای په حق په نو معلومای حق پزړه کې دا غي سوچ فکر فیصله نه کوي چې موږ د پیغمبر دا خبره ومنو په ایمان راوړو وعلى سمعهم او د دای په وګونو باندې مهر لګولې نو دای په دې وګونو باندې حق ناوري حق په دې نیت ناوري چې عمل پیو کی ایمان پیراوړ وعلى ابصارهم والله فرمایي خاص پستر ګل دیوانی غشاوتن پردیری غشاوتن اوتیتن پردیری پدې ستر ګل دیوان پستر ګل باندې پټای پښتو کې اسانه ترجمه ده وعلى ابصارهم پستر ګل دیوانی غشاوتن پټای مونږه پښتو کې وو کنه پټاپو باندې ډون بنئ نو دای په ټاپو باندې لاندې معنی دا چې دای د الله قران ته نه ګوري د الله د پیغمبر مې په لو مجلس کې ناشتي د الله پیغمبر ته په دین نیت نه ګوري چې مونږ ته نه فیض حاصل کو مونږ ته فائدہ واخلو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مونږ ته خیر ملوي ولهم او د دې لپاره مقرر دی عذاب عظیم عذاب ډیر لوی عظیم دائم او مقیم همیشه عذاب عظیم من لوی عذاب یعنی همیشه عذاب په اخرت کې د دنیا رسوایی نه د دنیا خبره ځان ندی او اخرت کې الله وې دغه سزا ده ومن الناس او بعض خلقنا من هو سودي يقول جغيواي آمنا ایمان راوړل مونږه بالله بالله تعالی باندې وباليوم الاخر او پر اخرت باندې پر اخرت باندې موږ ایمان راوړل دي په الله باندې موږ ایمان راوړل دي په خلا باندې وای ومن الناس من يقول لسانا فجب باندې صرف دا وای چې موږ ایمان راوړل زړه کې ایمان نشته ایمان عبارت ته د تصدیق بالقلب او د اقرار باللسان غدوا دا کی وو کنا آمنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع واحکامه وتصديق اقرار باللسانه وتصديق بالقلب تصدیق بالقلب او اقرار باللسان دې دواړو ته ایمان ویل شي د منافقانو په جبه باندې اقرار او لا اله الا الله به په جبه وی پیغمبر مې په مجلس کې بناس تو ذکر وکړو الله الله به کول تسبیح به اړولې پیغمبر علیہ السلام سره به موږ کو جمع به کوله کوزړه کې دنا تصدیق نه و د پیغمبر د پیغمبري نه منله قرآن حقانیت او صداقت نه من او د الله وحدانیت نه من ادارنګ باز بعد الموت باندې ایمان نو صرف په خلا باندې ویداوی چې مونږ ایمان راوړل وما هم او الله فرمایي وما هم ندي دی بمؤمنین ایمان راوړل کې دای مؤمنان ندي ځکه صرف اقرار سره مؤمن سره مؤمن نشي ګرځیدي تصدیق بالقلب ور سره نو الوه مؤمنی او دای سره تصدیق بالقلب نشته صرف په جواب باندې ایمان دی نو دا ایمان الله تقبل نه لري یخادعون الله الله فرمایي دی دوکه کوي د الله تعالی سره والذین او دا کسان سره امنو چې ایمان راوړل دي وما يخدعون او دی دوکه نشي کولای د هیڅ سره وما يخدعون دوکه نشي کولای هیڅ سره الا انفسهم مگر د خپل ځان سره دوکه کوي ځکه وبال او سزا او نقصان د منافقت او د دې دوکي دا بدایته ملوي نشي دایته نقصان ملوي او وبال په دای باندې نه بل چا دای دوکه نشي ورکولې د دې خدا خیال چې مونږه الله سره دوکه کوو او تپینه مسی بارک الله فرمایي ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم دای دوکه کوي د الله سره نو الله به دای سره دوکه کوي
معنی هلته داسې ده نه الله خو چا سره دوکې نه کوي معنی دا ده الله به د دې دوکې بدله ورکوي دی له به الله تعالی د دې دوکې بدله ورکوي ورپسې د هغه آیات کې بیا را روان دي چې دی کومه دوکه د پیغمبر سره او د مؤمنانو سره کوي نو د دې سزا به الله آخرت کې ورکوي او الله به سره بیا دې حساب کتاب کوي وما یشعرون والله فرمایي دی نه پوهېږي په دې خپله دوکه باندې د دې خپلو ځانونو سره چې کومه دوکه کوي حقیقت کې د دې دوکه د ځان سره د خو د دې دا خیال دی چې دا مونږ پیغمبر له دوکه ورکو او دوکه پیغمبر له نه ورکوي دوکه دی ځان له ورکوي ځان سره چې دی نو دوکه ده ځان یې په دوکه کې غورځولی دی چې کله مرګ راشي او مرګ نه پس الله ته مخامخ شي نو بیا به ورته پته ولګي فی قلوبهم الله فرمایي په زړونو د دوی کې مرض د منافقت دی فزادهم الله فزیاتي که الله تعالی دا مرض د دوی فزادهم الله فزیاتي کړل الله تعالی دوی لره مرضا په دې مرض کې چې دوی د قرآن په ذریعه باندې د خپل مرض علاج نه کو دا کفر او دا شرک د قرآن په وجه باندې د دې علاج یو نه کوي ایمان یې راوړل نه د قرآن تصدیق یو نه کوي د قرآن صداقت او حقانیت یو نه منه ځکه قرآن کې والله شفا چولې ده قرآن د باطني او ظاهري بیمارو دپاره دی کې الله شفا چولې ده ظاهري بیمارو دپاره جسمانی بیمارو دپاره پکې شفا ده سوره فاتحه کې مفسرین لیکلي دي سورة الفاتحه ته سورة الفاتحه چې ده نو دا شفا ده لکل داء د هر مرض دپاره هر مرض دپاره شفا ده بل رسول رواني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين پنځلسمه سپاره الله وایي قرآن کې شفا ده فيه شفاء للناس او قرآن کې الله فرمایي چې دې کې الله تعالی شفا چولې نو جسمانی بیمارو دپاره ذاتي بیمارو دپاره پکې شفا ده او د باطنی بیمارو دپاره شفا ده نو باطنی بیماری دک کوي کفر دی شرک دی منافقت دی غیبت دی چغلی ده دروغ دی خیانت دی دوکه ده او فراډ دی دا ټول چې کوم دی نو دا باطنی بیماری نو د دې لپاره هم د قرآن کې الله شفا چولې ده خو چې دی په دې قرآن باندې دا خپل علاج نه کو او دا خپل مرض پې ختم نه کو خو یې پې نه کو نو الله ولا نور سیوا کو ځکه چې د مرض علاج نه کېږي نو وایي مرض سیوا کېږي مرض چې علاج کې نو هله به ټیک کېږي نو چې دی د مرض علاج نه کو نو الله فرمایي دا مرض مو ولا نور هم سیوا ولهم او د دې لپاره عذاب دی علیم دردناک علیم په معنا د مولم سره دردون کې عذاب دی او یو معنی د علیم په معنا د مولم سره مبني للمفعول دردول شوی عذاب دردیدون کې عذاب پیغمبر علیہ السلام یو حدیث مبارک ته چې جهنم با الله تعالی ته دا درخواست کوي چې الله زما بعضی حصے د بعضی وخوړه اکلا بعضی بعضا زما بعضی حصے بعضی حصہ وخوړه معنا دا چې زه په خپل په عذاب کې او په تکلیف کې پروت یم نو چې جهنم او اور او هغه په سزا تکلیف کې نو چې څوک کې پراتی نه هغه بیا څنګه حال معنی دا چې دا جهنم دومره خطرناک او دومره سخت ځای دی چې جهنم په خپل د خپل ګرمایش او تفتیش او د حرارت تلاسبه جهنم تم تکلیف دیو تکلیف کې پرو دي چې تکلیف کې عذاب تکلیف کې پرو دي نو خلک چې بګي ستدي نه خو بیا تکلیف کې او یې معنا دا دردون کې عذاب دی دردون کې معنا دا چې یو سړی دلته کې جرم وکي او په عدالت کې هغه باندې سزا واورول شي قاضي فیصله وکړي جج فیصله وکړي چې د جیل کې واچوي 20 کالو لپاره یا 25 کالو لپاره دی چې دی جیل ته واچوي خو هغه جیل کې واچوي چې هغې کې مشقت وي با مشقته جیل د باندې هلته بیا محنت کوي سختي کارونه پې کوي سخت کارونه پې کوي پوته ولا کړای دا بیړای چوری لاسو ته ولا کړای چوری تړلې ګرځېدې نشي کې ناشته پاسې دې کولاو نشي او په تکلیف کې یو داسې جیل دی
او یو داسې جیل دی چې دا سیاسي خلک لیډران چې جیل ته لاړ شي نو دی چې جیل ته لاړ شي نو د دی جیل زمونږ ستاسو د کورونو د سهولتونو ډک کورونه شي د دې نه هغه اخیستی نوم یې د جیل او دی پکې پراته هغې کې دومره تکلیف نه وي هغې کې دی ښه بېغمه بس نو هغې کې دی ته تکلیف نه میلاوېږي او بعضې جیلونو کې تکلیف میلاوېږي نو الله وایي جهنم کې به پراته خو جهنم کې به دردېږي تکلیف به ورته میلاوېږي هډوکي به یې ماتېږي او سزا به چې ورکوي نو په هغې به دی چې دی نو لوی لوی چغې به وباسي رستو را روان دي لهم فیها زفیر و شهیق لوی لوی چغې به وباسي چغې سورې به وباسي داسې جهنمیان لکه څنګه چې په مجرم باندې را باندې کړي ډبۍ یې هغه چغې وباسي دقسې به دی بیا لوی لوی چغې به وباسي نو دا به د دې وجې نه چې دا تکلیف به ورکوي عذاب بما کانو الله تعالی فرمایي په سبب دا هغه کانو چې ودی یکذبون چې دنیا کې به دروغ وي په دې خبره باندې چې مونږ ایمان راوړی ایمان یې راوړی نو او دا وی مونږ ایمان راوړی نو الله فرمایي د دې په وجه به ورته سزا میلاویږي یا معنا ده بما کانو یکذبون په سبب دا هغه چې دی به تکذیب کو د پیغمبر علیه السلام پیغمبر به نه منه او اسی به وی چې مونږ پیغمبر مؤمنان یو د پیغمبر علیه السلام یې بلکې مجلس کې بناستو او مسلمانانو ته پیغمبر علیه السلام ته ډیر زیات تکلیفونه د دې منافقانو د لاسه میلاو شوي دا د یهودو د نسواراو د مشرکانو د کافرانو دا حقیقت کې د هغوی جاسوسان او د هغوی دپاره به د پیغمبر علیه السلام یې بلکې ناستو او د پیغمبر علیه السلام رازونه به یې پاش کول پیغمبر علیه السلام و مؤمنانو سره خبرې اترې مشوره چې به یې کوله نو دې منافقانو خو هم اورېدل نو دی به بیا هغه رازونه پاش کول دی به د مؤمنانو په ذهن کې په زړه کې وسوسې پیدا کولې د مؤمنانو په زړه کې به چې کوم دی نو شکوک او شبهات پیدا کول او کله به یو څه وي کله به بل څه وي پیغمبر علیه السلام چې یو پیره جهاد ته تلل دا منافقان ورسره لاره کې ته دی را واپس 300 کسان چې نه په لاره کې واپس بسره ووتل د ښار نه بیا را واپس شو په دې نیت باندې چې دا حقیقت کې ملګري د کافرانو نو په دې وجه را واپس شو چې د پیغمبر علیه السلام او د مؤمنانو حوصله به ماته شي چې همون 1000 کسان نو 300 نه واپس شو دا همون ډېر لږ پاتې شو انو دای به واپس شي زمون په وجه به مؤمنان هم واپس شي نو پیغمبر علیه السلام په میدان ته لاړ نشي کافرانو سره به جنګ ونشي او دای به شکست وخوري خو د مؤمنانو د صحابه کرامو خو داسې ایمان نه قرآن کې الله فرمایي هلته کې چې دا الله تعالی قدرت و چې کله دی دا حرکت وکړه د صحابه کرامو د مؤمنانو ایمان هغې سره نور هم کلک شو او هغوی چې دی نو هغوی قالو حسبنا الله مونږ نه ویایو الله کافي دی بس مونږ کو بل چا څه کوو او الله والله میدان کې بیا چې دی نو فتح کامیابي ورک نو د دی به دغه کوششونه او دغه به منصوبې وي چې مؤمنانو ته څه نقصان ورسي د مؤمنانو خلاف به کافرانو ته بیا جاسوس کو او چې هغوی سره ومیلاو شو نو هغوی ته به یې مونږ ستاسو ملګري بیا د نورو آیتونو کې را روان دي الله دې مونږ تاسو د منافقت نه بچ کړي پیغمبر علیه السلام وفرمایل آیت المنافق ثلاث د منافق 3 نښې دي اذا حدث کذبا کله چې دی خبرې کوي نو دروغ به وایي او اذا اؤتمن خان کله چې دی ته امانتدار وګرځي نو دی به خیانت کوي او اذا وعد اخلف کله چې وعده وکړي نو وعده به نه پوره کوي دا د منافق 3 نښې دي یو حدیث کې راغلي 4 نښې دي هغې کې یو سره بله ذکر کړې ده اذا خاصما فاجره کله چې جګړه کوي نو کنځل وکړي بدې ردې به وایي ډېر نو دا د منافقانو نښې دي پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې چا کې دې نه یو نښه موجوده وي نو بس ده کې د منافقت نښه موجوده ده الله دې معافي وکړي اوس خو نن سبا خو چا کې دغه نښې بلکل نشته ټول مونږ تاسو ترې نه ټول بچ اوس خو ټول هر څه په دې باندې روان الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو
रखना बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में कुफर रखता है बज़ाहिर दोस्ताना है। पखला باندې یو څه وای او بزړه کې بل څه دغې ته منافقت وای چې ښکاره یو شي او په شیشه بیا بل شي، تا ته یو څه وای ما ته بل څه وای، نو دې ته منافقت وای او دا د منافقانو نښې دي. خو ته یو سړي ته ګورې منافق ویلی نه شي، ځکه منافق خو کافر ته وای، نو ته به چاته دا نه وایې چې ته منافق یې، دا ویلی چې لکه دا صفت درکې د منافق ده، دا نښه درکې ده، دا ځان نه وباسه، خو منافق به چاته وایې نه، ځکه چې منافق معنی دا ده چې ته ورته وایې چې ته خو کافر یې، او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تا چاته کافر ووایي نو دا کفر بس ځوړن شو. دا به په دې دواړو کس چې د چا د خولې نه دا لفظ وترې نو یا د ده او یا د دې بل په سر به راپرېوځي. دا خو داسې خبره نه ده چې تا ووایي چې دی پلانټې کافر دی، نو چې هغه کافر وي خو خبره ټیک شوه، بس صحیح رښتیا دې ووایي، خو که هغه کافر نه وي نو بیا به واپس راځي تا باندې به راپرېوځي، ستا به بیا بیړه غر کېږي. دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی باره کې سخت وعید فرمایلی دی چې او قرآن کې هم الله ذکر کړی دی ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. ناکاره نمونه یو بل ته مه اخلئ، نو ناکاره نمونه دغه دي، او فاسقه او فاجره او کافره او طلاقي او بدبخته او زندیقه، دا خو زمونږ عامه اصطلاح ده، وایو داسې، دا نمونه اخیستل دا نه دي. خو دې نه علاوه دا نور خراب نمونه چې د چا نوم یو شان دی او خلک یې په بل نوم باندې ستایي، نوم ناکاره دي، نو د دې نه هم الله منع کړی ده، نو داسې چاته نشي ویلی او نه ویل پکار دي. الله دې زمونږ ستاسو د خپلو د ژبو حفاظت وکړي. ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي سواء الله فرمایي برابر خبره ده علیهم بلای باندې انذرتهم پیغمبر کته او یری دی لرا ام لم تنذرهم یا تن یری دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي، ایمان نه راوړي، دی تصدیق نه کوي، ځکه د دی په زړونو باندې الله مهر لګولی دی. ختم الله مهر لګولی دی الله تعالی علی قلوبهم په زړونو د دی باندې، وعلى سمعهم او په غوږونو د دی باندې، وعلى ابصارهم او پسترګو دی باندې غشاوة پردی دی، ولهم عذاب عظیم او دی لپاره مقرر دی عذاب لوی. ومن الناس بعد خلقنا من حاسوی یقول چاوی وای پجب باندې آمنا ایمان راوړی دی مونږه بالله پر الله تعالی باندې، وبالیوم الاخر او پرز د آخرت باندې، پرز د قیامت باندې، وما هم بمؤمنین او ندی دی په حقیقت کې مؤمنان، ندی دی ایمان راوړونکي، ندی دی تصدیق کوونکي، ځکه صرف د ژبې اقرار دا ایمان نه دی. یخادعون الله الله فرمایي دوکه کوي دی د الله تعالی سره، ټګي کوي دی د الله تعالی سره، یا دی دوکه کوي د رسول د الله تعالی سره. الله سره اوس دوکه نشي کولی، الله سره دوکه ممکن نه ده، نو دوکې نه مراد د الله د رسول سره دوکه ده. د الله پیغمبر محفل او مجلس کې چې بناستو نو پیغمبر سره دوکه کوله او مؤمنانو سره دوکه کوله، نو دوکه د رسول سره دا د الله سره دوکه ده. قرآن کې الله فرمایي چې څوک د الله د پیغمبر تابعداري کوي نو دا حقیقت کې د الله تابعداري وکړي، او چې څوک د الله د پیغمبر نافرمانی کوي نو د الله نافرمانی وکړي. نو دلته چې دی دوکه د الله د پیغمبر سره کوي نو الله یې نسبت ځان ته کړی دی چې ته زما د پیغمبر سره دوکه کوي نو داسې ده لکه چې ما سره دوکه ده، زما د پیغمبر سره دشمنی کوي نو داسې ده لکه چې ما سره دی دشمنی ده، زما د پیغمبر سره محبت کوي نو داسې ده چې ما سره محبت کوي. والذین آمنوا او دا کسانو سره چې هغه ایمان راوړی دی، مؤمنان ته نه صحابه کرام ته نه مراد، نیکان مؤمنان ته مراد. وما یخدعون او دی دوکه نشي کولی دی چا سره، ټګي نشي کولی دی چا سره، الا انفسهم مگر د خپلو ځانونو سره، وما یشعرون او دی نه پوهېږي په دې خپله دوکه او په دې خپله ټګای باندې. فی قلوبهم پزړونو دی کې مرض د منافقت دی، فزادهم الله فزیاتی که الله تعالی د دی لپاره
مرضا دا مرض د منافقت ولهم عذاب او دید پر عذاب دی علیم دردناک بما كانوا یکذبون په سبب دا چې دی دروغ بوي چې دا خبره به کوله چې موږ ایمان راوړی دی ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي سواء عليهم برابر خبره ده په دای باندې انذرتهم کته ويری دی ام لم تنذرهم یا تنيری دی پیغمبر لا يؤمنون ایمان راوړي ختم الله مهر لګول دی الله تعالی على قلوبهم بذلون دی باندې وعلى سمعهم او وغن دی باندې وعلى ابصارهم او بسترګور دی باندې غشاوه پردی ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره عذاب لوی دی لوی عذاب الله مقرر کړی دی قرآن کې الله یو څو سيزونو ته لوی ویلي یوی خپل عذاب ته لوی ویلي او دویم الله په قرآن کې شرک ته لوی ویلي دي ان الشرک لظلم عظیم او دریم الله تعالی ان کیدکن عظیم د خذ مکر ته الله ډیر لوی ویلي سورہ یوسف کې را روان یوسف علیہ السلام واقعه کې بیا زلیخی ته خپل خاوند دا خبره کړې ده چې کلاوی په یوسف علیہ السلام تهمت لګو او هغه کار شو ماشوم گوايو پر چې دا دروغ وای او د یوسف علیہ السلام کمیسو ګورای چې دا څنګه د مکه شیدل کې شاته نشلیدل چې وی کتل نو د شاته نشلیدل نو د زلیخی خاوند وی انه من کیدکن دا خو استا سازش تستا منصوبه د ویلي کې د یوسف غلطی نشته ان کیدکن عظیم تاسو مکر شری دا ډیر لوی د خود مکر ډیر لوی الله دې مونږه تاسو د دین بچ کړي نو دا ټول خزي نه مراد خزي نه کان مشته او خزي چې دینو مکر چې نه مشته او د خود مکر چې الله فرمایي دا حدیث کې راغلی دا زنانه چې دین دا شیطان جادونه دي النساء خبائل الشیطان د دې وجه دا چې شیطان خلق د زنانو په ذریعہ ډیر زر دوکا کوي د دې وجه نه وته جادونه ویلي الله ورته دوی ویلي دي او بیا په حدیثو کې د زنانو ډیر لوی صفات راغلي دي ذکر شوی دی قران کې الله ذکر کړي را روان دي ځای باندې الله دې مونږه تاسو ته ټول ته نارینه او زنانو تر نیک عمل توفیق راکړي او الله دې مونږه تاسو د خپل عذاب نه بچ کړي ومن الناس او الله فرمایي بادر خلقنا من اعصو دي یقولو چې غوي په جواب باندې آمنا ایمان راوړل مونږه بالله بالله تعالی باندې وباليوم الاخر پر ذاخرت باندې وما هم او ندي بمؤمنين ایمان راوړونکي يخادعون الله دوک کوي الله تعالی سره والذین آمنوا ذا کسان سره چې ایمان راوړل وما يخدعون او دې دوک نشي کولې دې چا سره الا انفسهم مگر خپل ځان سره وما يشعرون او دې کې په نشته دې نه پويږي پر خپل دوک باندې فی قلوبهم قلون دایکی مرض د منافقت ته فزادهم الله بزیاتک الله تعالی دیلرا دا مرض د منافقت ولهم عذاب او دید پر مقرر دی عذاب درناک بما كانوا یکذبون په سبب دا چې دی دروغ وی چې مونږ ایمان راوړل صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين دا یو شکایت تاسو ډیر کسانو ما ته وکړو د سپیکر आवाज نه کوي بهر مو خپل کوشش وکړو وسه مو کو یونټي زړی دي کمزوري دي موږ به کوایونه بدل کړل خو आवाज تیز نشو غي سره نو کښو کوی نو دی باندې خرچه کیږي تلو 15000 موږ ولګولې خو هغه سای مزاو نه کړل اوس چې دنو دویم صورت ادارې چې دا بدل شي نوي شي درې څلور کال به موږ ترجمه کړې و او درې څلور کال ورپسې نور تیر شو نو چې واته کال استعمال شي نو خود به کمزوري کیږي بارانونو دا وایي چې موږ یو له کولاو نو ټول زنګونه شي پر اکمال باندې په دا باندې مو مخله صفا کړ خو مده و نه کړه نو کو شو کوي نو بس بیا ول تنظیم وکړي الله تعالی دې ول اسباب برابر کړي خبره ده چې اواز کورونو کې د نږدې کورونو کې ټول ترسي نو خاله چې خلک شو کوي او اوري
نو که چا واورېدل او چا ته الله توفیق ورکړه عمل وشو نو زمونږ به هم فایده وشي د هغوی به هم فایده. الله دې مونږ تاسو ټولو ته د عمل توفیق راکړي. دا څومره خبرې چې الله مونږ وکړي دا څه موارد که دې الله مونږ ته د عمل توفیق راکړي. الله دې کې زمونږ نه څه کامیه زیاتې شوې هغه مونږ ته معاف کړي. الله مونږ کمزور یو ناپوهه یو الله ستا په کتاب باندې نه پوهېږو. د قرآن ترجمه تفسیر الله دا ډېر ګران کار دی. الله دا د عالمانو د پوه خلکو کار دی. خو الله که مونږ نه پکې څه کمیه زیاتې کېږي نو الله هغه مونږ ته معاف کړي. الله مونږ ته د زده کړې په نیت باندې ناست شو زده م زده کړه کوم. الله زما د ملګري م زده کړه کوي. الله مونږ په قرآن باندې پوهه کړي. مونږ ته پرې الله پوهه راکړي. الله مونږ ته پرې د عمل توفیق راکړي. قرآن سره الله زمونږ مینه محبت نصیب کړي. د قرآن ملګرتیا الله زمونږ په د مرګ په وخت کې او په برزخ کې په میدان محشر کې په صراط باندې الله د میزان د تلې په خوا کې الله د قرآن ملګرتیا زمونږ نصیب کړي. د قرآن شفاعت الله زمونږ نصیب کړي. الله د قرآن د لعنت نه د ازار نه د بېادبۍ نه د خیرو نه الله مونږ بچ کړي. الله د قرآن چې الله کوم مقاصدو دپاره تا نازل کړی دی او په دې کې کوم احکامات الله تا نازل کړي دي هغې باندې الله مونږ ته پوهه راکړي. مونږ ته د عمل توفیق راکړي. څومره خبرې پکې الله تا فرمایلي دي چې دې منع کړي د الله د هغې نه مونږ منع کړي د هغې نه مونږ بچ کړي. الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. دا څومره ملګري الله ستا په دې کور کې ناست دي. دا مشران دي الله دا نوجوانان دي. الله ستا د دین په خاطر ستا د قرآن د محبت په خاطر باندې ناست دي. الله د دوی دا ناسته دا اورېدل په خپل دربار کې قبول کړي. الله مونږ ټولو ته د دنیا او د آخرت خیر راکړي. الله مونږ د دنیا او د آخرت د شرونو مصیبتونو آفتونو عذابونو نه الله په امان کړي. الله څومره بیماران دي په دې محله کې په دې کلي کې عالم اسلام کې الله ټولو ته صحت ورکړي. الله دلته خو بیماران ګڼ دي. الله مونږ ته خو معلوم نه دي ټول کورونو کې نارینه دي زنانه دي. الله ټولو ته صحت ورکړي. کیسه پدې دي چې بیمار دی او جاسف سوال جواب کړی چې بیمار دی. نور الله چې څوک بیماران دي بهر چې الله څومره زمونږ مسافر ملګري دي الله د هغوی حفاظت وکړي. الله د هغوی په ټولو مقصدونو کې کامیاب کړي. الله څومره قرضداران دي قرضونه د خپلو غیبو خزانو نه خلاص کړي. الله څومره مسلمانان وفات شوي دي تر اوسه پورې سره زمونږ د رشته دارو د خپلو خپلوانو الله ټولو ته بخښنه وکړي. ټول معفو او مرحوم کړي. الله د قبر د عذابونو نه د تکلیفونو نه الله بچ کړي. الله خپل رضا د خپل حبیب رضا په حالت د رحمت کې الله زمونږ نصیب کړي. الله زمونږ د قرآن سره د ناسته د محفل او د مجلس دې باندې الله مونږ ته استقامت راکړي. الله دې ملګرو ټولو ته توفیق د استقامت ورکړي. الله زمونږ د درس دغسې جاري او ساري وساتي. الله مونږ پکې ټول دغسې جمع وساتي او الله زمونږ د ټولو د درس په خیر سره په عافیت سره په خوشحالۍ سره الله سر ته ورسي. د کوم مقصد دپاره چې الله دا قرآن نازل دی هغه مقصد دې مونږ ته زمونږ دې ملګرو ته الله ټولو مسلمانانو ته حاصل کړي. الله په دې محله باندې خصوصي رحمتونه نازل کړي. الله د دې محلې چې څومره اوسېدونکي دي الله مشران کشران نوجوانان زمونږ میندې خویندې الله د ټولو په جوړو کې لوی خیر واچي. الله د قرآن د محفل او د مجلس د دوی په برکت د دوی په تعاون او د دوی په محبت سره الله جوړ دی. الله زمونږ پکې څه کمال نشته دا د دوی محبت دی د دوی جذبه ده. الله د دوی بدله د دنیا او آخرت کې ورکړي. الله د دوی په مالونو کې د دوی په کورونو کې د دوی په صحتونو کې او د دوی په اولاد کې بال بچ کې الله برکت واچي. الله د خپل عذاب نه د قهر نه مونږ بچ کې. زمونږ استادانو ته الله دنیا کې چې څومره استادان الله زمونږ ژوندي دي دنیا کې ورته الله خوشحالۍ نصیب کړي. څومره استادان زمونږ وفات شوي دي هغوی ته الله د آخرت خوشحالۍ کامیابۍ ورکړي. زمونږ په دې درس کې په دې وینا کې دا زمونږ د استادانو الله پوره حصه وګرځي. دا د هغوی شفقت او مهربانۍ او د هغوی دعاګانې دي. الله هغوی ته په دې کې پوره حصه وګرځي. څومره مرکزونه جوماتونه دیني خانقاګانې د دین خدمت پکې کېږي الله د هغوی ټوله حفاظت وکړي او الله د ټولو ضرورتونو د خپلو غیبو خزانونو برابر کړي. زمونږ الله پرده وساتي په دنیا او آخرت باندې د شرمندګۍ د رسوایۍ نه الله مونږ بچ کړي. زمونږ میندې خویندې الله خپلو کورونو کې پاک دامن او عفیف وساتي. د الزام نه د تهمت نه د بدنامۍ نه الله مونږ او زمونږ میندې خویندې ټول الله بچ کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دا خو خبره ده چې اورېدی شي. دا خبره هم ده چې پابندۍ سره سبق لم راځي.
او سبق زده کوئ سبق زده کوئ چې خیر د هغې زه به درته بیا وایم سیوا 2 ځله به درته وایم 3 ځله به وایم نو زده کول یې ښه خبره ده او د جمعې په شپه به که خیر چوټي کوو د جمعې شپه به چوټي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد صباح الخير